بل مسنون دا چې کله ته ذبح کې نو دا دعا چې ویل شي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. دا دعا ویل شي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين بسم الله الله اکبر. هغه نفس وذبحو یو انسان دا ټول نشي ویلي نو بسم الله الله اکبر سی وای دا ضروری دی. یو انسان نه بسم الله الله اکبر هیر شي زموږ د پښتنو نه اکثر هیر دي دومره عجلت پسند دي بس جلدی کوي جلدی. بسم الله الله اکبر کو د نهیر شو پاتې شو علما فرمای چې دا حیوان صحیح دی قربانیم صحیح ده او وقم حلال ده. ولی حدیث مبارک کې راځي المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى او لم يسمي. مسلمان چې ذبح کلم کوي کنا نو د الله په نوم باندې کوي. دا کېدی نشي چې مسلمان د بت په نوم باندې ذبح وکړي. به حیثیت مسلمان چې کلم ذبح کوي د الله په نوم باندې کوي. کو د بخله بسم الله ویلی وی او کو نه ویل دینه معلومیږي دا کو هیر شو درنا نو بیا هم گنجائش تا. کو یو انسان دومره حد پورې ظالم دی چې قصدن یې ونه ویلا بسم الله پکې چا راوسته نعوذ بالله من ذلک داسې ویل نو کو په دې حال کې د قصدن پرې غوسته او د ذبح وکا علما فرمایي چې دا حیوان مردار شو د قرباني نه ده شوی نو قصدن به بسم الله نه پرې دی په انسان نه هیر شي دا غي گنجائش تا بیا پکې مسله نشته. دریم والذبح بین الحلقه واللبه. حلق واللبه حلق د مړې دا انتهایی حصہ او د مړې دا لاندینی حصہ د دې په دې میانس کې به ذبح کوي. ګوره